الله پاک دی له ډېره سزا ورکول غواړي لږه سزا ورکول نه غواړي د دې که دلته کې لږو ته مهلت دی ته میلاو دی او په دنیا کې دی د عذاب نه خلاص دي په دې باندې سختی نه راځي نو د هغې یو اهمه وجه دا ده چې انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار الله پاک دی رستو کول غواړي هغه ورځې ته چې په کومه ورځ باندې به راوځي سترګې د یاري نه مهطعین دی به منډې وهي میدان عرفات ته مقنعین نیغ به یې نیسلي رؤوسهم سوټونه بس هغه شپېلې طرف ته به منډې وهي لا یرتد الیهم طرفهم سترګه به یې رب نه وي لکه بنده چې حیران شي وافئدتهم هوا او زړونه به یې د عقل نه خالي دی ابواللیث سمرقندي رحمه الله په خپل کتاب تنبیه العافلین کې د دې یو ډېر ښکلی مثال او واقعه وړه غونته ذکر کړې ده ډېره مزیداره غونته کې صرف د یو منټ دوه چې په مخکنۍ زمانه کې یو بادشاه او ډېر نیک کردار و هغه یو شپه خوب ولیدو چې د هغې نه ورته اواز کېږي چې په پلانکي کلي کې دا پلانکي نومې سړی چې دی کپنچور دی او دی چې کله د زنانه قبر وویني نو هغه مړې زنانه سره زنا هم کوي دی راوله او په خپل دربار کې وله اهمه عهده ورکړه هغه چې سهار راپاڅېد هغه وی دا شیطاني خوب دی داسې سړي له خلک سزا ورکوي که داسې سړي له خلک عهده ورکوي په دویمه شپه باندې بیا هم دقه شانتې خوب ولیده چې یاره په پلانکي کلي کې پلانکي نومې سړی دی چې کفنچور دی او هغه چې کله د زنانه قبر وویني نو هغې سره زنا کوي دی راوله او په خپل دربار کې وله اهمه عهده ورکړه هغه بیا بس خیال یې د ذهن نه واړه یاره دا داسې سړي له خو سزا پکار ده په درېیمه شپې بیا ولید بس هغه خپل سپایان ولېږل او ورپسې سړی یې د شپې ورسو بس هغه کور ته ورسېد دی ورپسې ورسېد بیا د هغه د تېښتې روم نه هغه چې کله سرکاري سپایان ولید بس هغه وی دی جوړ بس ما باندې ښه پوره سیډي شوی ده بس بادل ناخواسته بس هغې لاس ورکړه بس هغې راوسته بادشاه دربار ته او د هغه دا پوخ امید و چې بادشاه به ما له سزا راکړي بادشاه ورته وی تا هغه پلانکي سړی هغه داسې کارونه چې کوي ورته وی یوجي ورته وی راځه ما سره دې تخت باندې کښېنه دې ښي طرف ته مې کښېنه بس ته زما مشیر شوې هغه اریان دریان شو ورته وی دا ولیجي بس ورته وی دا ما ته غیبي اواز شوی دی نورې ما ته هم پته نشته چې څه به کېږي خو بس تاله زه ته زما مشیري خاص شوې تاله زه دا عهده در کوم بس هغه عهده چې کوم دی نو هغه قبوله کړه او هغه د اوسه پورې خو به چې کوم دی نو د هغه وس نه رسېدو نو د مړو سره به یې دا چل کو اوس خو د هغه چې کوم دی نو خزانې ته لاس راورسېدو نو بس په ژوندو باندې یې شروع کړه چې کوم د ګناه کار او اکه د ګناه کار به یې کوم یو کار داسې نه و چې د هغه نه خلاص شو باچا پې هم تنګ شو یو ورځ د شرابو نشه کې په خپل چت باندې ګرځېده ښکته راوغورځېده مړ شو بادشاه نور حیران شو ته خو سزا مو نه خوړه ښه مزې یې مو کړې بس لاړ په خوب کې ولیدو بادشاه په خوب کې ولیدو چې ورته غیبي اواز کېږي بیا ابواللیث سمرقندي رحمه الله وی بیا ورته غیبي اواز کوي ورته وی تر اوسه پورې چې کوم راز هغه ستا نه نه اوچت شوی چې ته ووینې چې دی په څه حالت کې دی نن درته مونږ اوچتو د دې سړي جرم دومره حد ته رسېدلی و چې الله پاک نه غوښته چې دې توبه وباسي د دومره ناکاره جرم کړی چې الله را د توبه ایستل نه غوښتل په دې وجه الله وی چې دې له دنیا په مزو سر شي دې به توبه ونه باسي او دا هم بدقسمته و د هغه مهلت نه فایده وانه غسته دوم په داسې حال کې به مرګ راغی چې هم د نشې حالت و دې الله پاک په ده باندې د اوس نه عذاب قبر جاري شي او دې به ډایرکټ ځي دوزخ یعنی کوم یو انسان چې ګناه کوي د ګناه سره سره د هغه تکلیفونه ختمیږي دا د الله ر طرف نه په ده زجر دی چې د نه تکلیف ختم شي نو د ده به توبې ته سم نشي ځکه چې به د تکلیف راځي خو یو وخت به داسې راشي په خپلو ګناهونو باندې ستومانه شي توبه به وباسي نو الله پاک وی لیؤخرهم د منګو الله پاک
د دنه غافل نه دی. ولا تحسبن الله عافلا عما يعمل الظالمون. الله د دې ظالم د عمل نه خبره نه دی. انما يؤخرهم، الله دې رستکول غواړي لیوم هغه ورځ ته تشخص فيه الابصار چې سترګې به پکې روزي، چې هلته کې بیا موقع نشته چې دې توبه وباسي. دلته خو چې په ده باندې دغه راشي مصیبت راشي نو خو ده سره احساس وشي یو ذات داسې دی چې هماله دلته سزا راکوي نو هلته به هم سزا راکوي، نو دې توبه وباسي. نو چې کوم یو بنده ته الله په قهر شي چې یو سړي ته مونږ ګورو چې هغه چې کوم دی نو ناکردي کوي، ناکردي څنګه کوي؟ هغه سود کوي، رشوت علي، غلاګانې کوي، ډاکې کوي، پردي حقونه وایي، د خور مور د ټولو حقونه وایي، د مسلمان ورور سره سمه خبره نه او بیا هم هغه ته نقصان نه رسي، نو د هغه دپاره دا سزا کافي ده. هم دکه ټول حقونه هغه ځان سره اوسي. الله وایي دلته کې خو به عذاب د ده په مرګ ختم شي، خو هلته خو مرګ شته نه، هلته کې عذاب نه ختمیږي. وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب، حضور دا خلک ویروه چې کله په دې باندې عذاب راشي، او هغه عذاب څه دی؟ لومبی عذاب په دې مرګ دی، په دې ظالمانو، په ګناهګارانو. فیقول الذین ظلموا، نو به وایي ظالمان ربنا اخرنا الی اجل قریب. د اجل قریب ښکلې معنی چې کومه ده هغه تفسیر حقاني کړې ده، هغه وایي د هغې نه مقصد دوباره دنیا ته راتلل دي، ځکه چې دی خو وفات شنه دا ارسي ولیدل. نو دی بوی خدای پاکه ما چې کوم دی نو لږ غونته کې دغه نږدې ځای ته بیا ولېږي، دې دنیا ته مې واپس کړي، نو جب دعوتکه چې ستا دعوت قبول کړم، ته چې راته سم وایې خدای پاکه د انبیاو په خوله باندې چې ویې منمه، ونتبع الرسل، او چې تابعدار شمه د خپلو انبیاو. نو فرشتې به ورته آواز وکړي اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تا هغه بنده نه دا به چې کوم دی نو په دې پورې هغه استهزاء به ورته داسې ووایي، تا هغه بنده نه چې اقسمتم من قبل مخکې د قسمونه خوړو ما لکم من زوال، چې په ما اړو داسې حالات راځي نه، بس دا دنیا ده او په ما زوال نه راځي چې زما نه بیا څوک تپوس وکړي. یعنې تا خو قیامت نه منو، د زوال نه مقصد دلته کې قیامت دی چې تا خو قیامت منه نه، تا خو بس دا زندګي ده بس ختم بشمه او په خپله چې کوم دی نو ځان بس به ومې سوځوې، ایرې مې کوې ومې غورځوې، او دا دې نه ګڼله چې زاړو د سره ایرم نه ومنو زه یو ذات پیدا کړم، نو ولې د دې ایرې نه دوباره پیدا کول هغه ته ګران دي. الله پاک وایي فرشتې به ورته دا د څه دپاره ووایي؟ دا به ورته د احتزاء دپاره ووایي چې ته خو ډېر کلک سړی وې، اوس ولې چغې وباسې. وسکنتم بل وسکنتم ته مونږه اصول وي فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، په کندراتو په ځایونو په کورونو د هغه خلکو کې چې هغوی دا ګناهونه کړي او تا کتلیو تا اوریدلیو چې بای دې خلکو باندې عذاب راغلی دی، په دې باندې بربادي راغلی ده، دا خلک هلاک شوی دی. وتبین لکم کیف فعلنا بهم، او الله وی یوازې مونږ په دغه باندې نه وپرېږي، تاسو ته هم د هغوی حالات هم بیان کړو چې بای قوم د نوح او د لوط څه کړي، عادیانو سمودیانو څه کړي، فرعونیانو څه کړي، او ستاسو په دې نږدې وخت کې چې کم خلک هغه ظلم کوي هغوی سره مونږ کومه لبه وکړه. الله وی واضحه کړې مې ودته وضربنا لکم الامثال، او بلا شي مثالونه مې درته بیان کړي وو او تاسو هغه خوب ګڼو، تاسو هغه دروغ ګڼو، تاسو د هغې نه هېڅ فایده وانه اخېسته. وقد مکروا مکرهم، او داسې خبرې به چې چا کولې تاسو به د هغې خلاف مکرونه کول، منصوبې به هم جوړولې چې کوم پیغمبر به تاسو ته ویې لکه تر محمد رسول الله پورې، نو تاسو به وي دې نه منځه لرې کا، دا دې چې کومې خبرې کوي دې لرې کا، په ځای د دې چې تاسو ترې فایده اخیستې وي، تاسو توبه ایستې وي، تاسو به وي دا پیغمبر چې کوم دی دته رکاوټ جوړ کا، دې د خپل ملک وباسه، دې قید ته واچوه او دې شهید کا. وعند الله مکرهم، او الله سره ستاسو د هغه مکر جواب. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام له یو ورځ یو صحابي راغی ورته وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ښه ګټه وټه کومه، کور کې مې د ارس فراواني ده خو برکت پکې نشته. برکت څه ته وایي؟ د زړه سکون مې نشته، بس زما چې نوره مې ډېره کړې ډېرېږي نه، بس نیمګړې کېږم، او څه مسله راته وي په کور کې، خو چې سر وړمه لګومې. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وی ورته د پرده لګولې ده، او ورته وی نه جي، وی خو د خپل ور مخې ته پرده ولګوه، دا مونږ پښتانه چې لګو دا سنت طریقه ده، یو څادر دی د ور مخې ته ولګوه، نورې ورته هېڅ مونه وي. هغه یو هفته لس ورځې پس بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شو،
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تاسو که حالات دې څنګه دي وی حضور په هر یو سیس کې برکت راغلی دی خو چې کوم سیس لګوتې وړمه برکت دی پکې د زړه سکون راته ملو شوی دی هر څه ډېر تیر دي خو صرف په دې خبره نه پوهېږم چې د پرده کې څه چلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ستا کور کې فرضګاري وه ستا کور کې خلکو د الله قانون منو تا منو مونځ او دس پکې وو خو ستا د کور مخې ته پرده نه وه او د انسانانو دا یو ناکاره عادت دی که هر څومره نیک انسان چې کله دی په پردي کور باندې راتېرېږي نو دی په داسې په شا باندې وګوري دا بس یو شیطاني حرکت دی کني بس په لاره ځه که نه څه کوې چې پردو کورونو ته ګېټونو ته ګورې نه دا د انسانانو یو عادت دی دی به پسې داسې وروسته وګوري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا په دې کور باندې د بې المازه سړي نظر لګېدلی چې به په دې لاره تېرېدو अब مونځ نه کوو نو ستا نه ستا دا ور دغه شانتې پاتې شوی او د هغه نظر لګېدلی نو دا د هغه د هغه نظر سپېروالی چې ستا صحن کې ګرځېدلی او ستا د صحن نه ټول برکت غونډ کړی اوس چې کله تا پرده ولګوله نو د هغه نظر په پرده رامنی شي نو ستا خپل کور کې خو پرهیزګاري شته بس هغه برکت په برکت پاتې شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې یو سړی په خپله مونځ نه کوي په یو کور کې په خپله بېلمازه پروت وي نو په هغه کور کې به برکت راشي هغه ورته وایي چې د پردی نظر په صحن کې وګرځي او زه سوره پریشانه کړې مه دومره پریشاني چې یو سړی په خپله مونځ نه کوي یو سپېره په خپله مونځ نه کوي یا یو سپېره په خپله مونځ نه کوي نو د هغه کور کې به برکت د کم طرف نه راشي نو چې برکت پکې را نه شي نه خو د زړه سکون دی نو د زړه سکون به کم ځي یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي دا مونځ اصل د زړه سکون دار چې یو سړی مونځ کوي دا د الله پاک ته عاجزي ده نه الله پاک عاجزي خوښي الله پاک وایي څوک چې ماته تواضع کوي کبر الله من تواضع کبر الله حدیث مبارکه دی څوک چې تواضع کوي عاجزي کوي زه اوچتوم زه ول عزت ورکوم او څوک چې ځان لوی حسابوي چې الله ته سجده نه لګوي نو خو ځان لوی حسابوي که نه الله وایي هغه زه راښکته کوم هغه زه مونږ دویمو الفاظو کې به وایي زه بېعزته کوم نو الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې خلکو به څه کول د داسې خلکو په باره کې چې هغوی به د دې دپاره ذریعه د سکون او د آرام ګرځېدی چې انبیا به نو دوی به هغوی له مخنیوی کوو دوی به وایي چې دوی رامنې کړو داسې نه چې موږ ځان د دوی په شانتې کړو وان کان مکرهم لتزول منه الجبال اگر چې د دوی هغه مکر به دومره و چې غرې خوځولی وي دې کې درې معنی مفسرینو کړي دي موږ به دوه معنی وکړو چې یو معنی دا شوه چې دا ان چې موږ دلته کې دا موږ وسلیه والو چې دا موږ دې سره ولګو وان کان مکرهم لتزول منه الجبال الله وی ګرچې هغه پیغمبران ګرچې په دویمو الفاظو کې به موږ ووایو علما او دریم کې به موږ ووایو چې هغه چې کوم دی نو تفسیر جلالین کړی دا چې هغه احکامات د الله لکه د غر په شانتې کلکو دوی کوشش کړی چې دا واړي خو یې نه وړلو شو نه هغه انبیا د ځای نه وخوځول او نه په دې زمانه کې هغه علما د خپلې نه خوځولی شي او نه د دین هغه احکام خوځولی شي او کوشش یې پرې وکړو او دویم چې موږ دا نافیه والو نو موږ به وایو وان کان مکرهم لتزول منه الجبال اگر چې هغه مکر دومره زیات د هغوی په خیال کې مضبوط چې غر غواړي او هغه دومره مضبوط مکر د هغوی الله پاک هغه په خپل قدرت باندې ختم کو هغه الله پاک په خپل قدرت باندې منع کو یعنی د الله پاک د ذات مقابل خو نه د هغې مقابل څوک سوچ هم نشي کولی دا د انسان یو خام خیالي ده چې دی به ګنې ګناه وکړي او د ده ګناه به پټ پاتې شي ته به سزا میلو نشي صرف د الله پاک مهلت دی چې د مهلت نه دله فایده اخیستل غواړي لیکن چې کله د الله پاک هغه غصه هغه حد درجې ته ورسي الله پاک ته هغه مهلت هم والي او دله د آخرت عذاب ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الله غافلا فالله گمان مکوي دنا خبرو عما يعمل الظالمون دا عمل د ظالمانو انما يؤخرهم بشك الله دا ظالمان رست کوي ليوم ها غرض تشخص فيه الابصار شرو بزي پاغي کسترګي محتعين چې منډي بوخي د خلق میدان حشر ته مقنعين بين سلي رؤوسهم سټون خپل لا يرتد اليهم طرفهم سترګي بیندر پی وافئدتهم هواء زړونو کې به عقلني وانذر الناس حضور خلق او
سره و یوم د هغه ورځ نه یاتیهم العذاب چې دوی ته به عذاب راشي چې دغه عذاب یا عذاب قبر دی یا د حشر دی فیقول الذین ظلموا وبوی هغه کسان چې ظالمان دي ربنا ای رب زمونږه اخرنا الی اجل قریب واپس کی مونږه دنیا ته نجب دعوتک چې ستا خبره منو ونتبع الرسل او د خپل انبیاء هم امنو اولم تکونو وبوی وت فرشتي نوې تاسو اقسمتم من قبل چې مخکې بم قسمونه خوړل په دنیا کې مالکم من زوال چې نه به راځي قیامت وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او تاسو منګه اصول وی په کندراتو د هغه کسانو کې چې ګناګارانو انفسهم چې بزانی زیاتی کړي او تبین لكم منګه تاسو ته واضح کړیو کیف فعلنا بهم چې د خلکو سره منګه سکړیو وضربنا لكم الامثال او ډیر مثالونه ورته بیان کړیو وقد مکروا مکرهم دی تدبیرونه جوړ کړیو عند الله مکرهم والله ول جواب ورکړو وان کان مکرهم اگر کړ دی مکر دومره درونو لتزول منه الجبال چې غر واړی